أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع والله عليم حليم وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله تعالی چې کوم حکمونه را لېږلي دي چې دا کارونه به کوئ، نو په کوم حکم چې انسان ډېر ورانی ورپکې کړی دی او دی ښوولي دی چې موږ دا کار نشو کولی، هغه د میراث قانون دی. الله تعالی څنګه چې د مانځه دپاره وینا کړې وه چې دا به کوئ، او څنګه یې دا ویلو چې د یتیم سره زیاتی مه کوئ، داسې دا ویلو چې تاسو به خپل جایدادونه په صحیح طریقه په د خدای د ښوولي شوي طریقه د میراث په قانون تقسیموئ. خو انسان د پخوانه دې ته تیار نه دی او الله تعالی د دې قانون په مقابله کې د هټدرمۍ مظاهره کړې ده. بعضې خلقو خو ویلي چې مونږه د الله تعالی د دې قانون خلاف خپل قانون جوړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته لا راغلی نه و، د جاهلیت په دور کې د جایداد د تقسیم چې کومې طریقې وې نو یو پکې دا وه چې هغه یې لږ ته به حصه میلاویږي څوک چې په میدان جنګ کې توره چلولی شي، او که واړه واړه ماشومان هلکان یې هغو له به ترې نه ورکو، او جینکۍ خو پکې ډو حساب نه دي چې دې له ترې ورکو. دویم نمبر طریقه یې دا وه چې یو سړی د بل سړي سره عزیزولي دوستي او یاري وکړي او دا ورته ووایي چې که زه مخکې مړ شوم نو زما جایداد به ستایي، او که ته مخکې مړ شوې نو ستا جایداد به زمایي، دې ته والله وایي. او دا قسم لکار هم قانوني حیثیت اختیار کړی و، معاهده یې کړې وه. او دریم دا چې یو سړی میراث ته بچی نشته نو پردی وړوکی په غېږ کې واغسته وي چې دا زما زوی دی، دې ته یې متبنا وې او دا جایداد به هغه ته ټرانسفر کیږي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغی او د شریعت رڼا یې خوره کړه نو یو واقعه وشوه. د میراث د قانون په باره کې تفصیل نه نازل شوی، او هغه دا وه چې د جنگ احد غزا چې وشوه نو یو صحابي دی چې د هغه نوم دی سعد بن ربیع، هغه شهید شو په میدان جنگ کې، او د هغه دوه لوڼه کچې کچې پاتې شوې، او د هغه د شهادت نه پس د جاهلیت د قانون مطابق د هغې ښځې لیورونه یا د هغې ماشومانو جینکو ترونه او د تره زامن رامنډې کړې او ټول جایداد یې قبضه کو. د سعد بن ربیع ټبر چې هغه یو طرف ته کونډه شوې ده، بل طرف ته ځوانان هلکان نشته، صرف دوه تنه جینکۍ ورسره په غېږ کې دي، په خپلو لیورونو پسې لاړه چې تاسو زما دا لوڼه وغواړئ د دې د غم نه خو به بېغمه شم. نو هغوی وې دا موږ نه کوو. نو حضرت لراله چې یاره د دې ماشومانو به څه کیږي؟ پلار خو په غزا کې شهید شو، ماشومان یې بې څوکه پاتې شوې،
او جایداد باندې ترونو قبضه وکړه د جاهلیت د طریقې مطابق، نو دی خو څه غواړي نه، ځکه دا خو یتیمانان دي او څه ورسره شته هم نه. د الله رسول ډېر خفه شو او الله به د دې په باره کې څه حکم راولیږي. نو د سورت نساء آیاتونه نازل شو. الله تعالی کلکه خبره وکړه چې دا ستاسو دا تقسیم چې د مخکې نه دی دا مکمل غلط دی، کوم چې د جاهلیت په وخت کې و. اوس زمونږ د پښتنو او د نه پښتنو په وخت کې چې کوم د تقسیم طریقه ده دا مکمله غلطه ده، ځکه مونږ د شمالي علاقو خلقو باره کې یو مفسر لیکي چې دی په منځونو کې ډېر ښه دي او دی نفلي روجې هم ډېرې نیسي، خو لور له او خور له په خپل جایداد کې برخې ورکولو قایله نه دي. گویا کې د الله دی حکم ته منلو ته تیار نه دي. او بل طرف ته د یورپ معاشره ده چې هلته وایي چې د جینۍ او د هلک به یو شان برخی، ځکه دا زیاتی دی چې ته هلک له زیاته ورکې او جینۍ له کمه ورکې. الله تعالی وایي خالق خو زیمه مالک خو زیمه، نو دا خو زما اختیار دی او زه فیصله کومه چې د هلک به څوره برخی او د جینۍ به څوره برخی. ته پکې چا راوستی؟ کله چې زورور زیمه، مالک زیمه، خالق زیمه، که دا اختیار ما مورث له ورکو، یعنې چې څوک مري نو هغه انسان دی او انسان د جذباتو نه مغلوبي، نو کیدای شي چې څوک یې خوښي نو ټول جایداد په هغه پسې ولیکي او څوک یې بدي شي هغه ته محرومه کي. د دې وجې نه د ترکې د تقسیم ټول اختیار الله په خپل لاس کې اخیستی چې دا به زه تقسیموم. الله د هغې د تقسیم دپاره چې کوم قوانین جوړ کړل هغه انتهایی په انصاف باندې مبني دي او د هغې قانون ړومبنۍ خبره دا وه للذکر مثل حظ الانثیین. الله تاسو ته وصیت کوي یوصیکم الله فی اولادکم، او الله تاسو ته چل ښیي، تاسو ته وصیت کوي. د وصیت ته د لفظ نه دا پته لګي چې څوک چاته وصیت کوي نو اهم نصیحت ته وصیت وایي، او دا چې څوک یې کوي هغه وایي چې زه د خپلې دوربینۍ، پیشبینۍ، تدبر او د شفقت په بنیاد تا ته دوام چې دا زه تا ته کومه خبره کوم په دې کې ستا خیر دی. او د وصیت بل مطلب دا چې چاته یې کړي هغه ته چې کله د عمل موقع میلاو شي نو هغه له پکار دی چې دا وصیت کم ذات ما ته کړی و په دې کې زما خیر دی. نو که جایداد ته په دې بنیاد تقسیم کې چې د هغې فارموله ده للذکر مثل حظ الانثیین. ګوره زنانه له به خامخا حصه ورکې، ځکه زنانه بنیادي طور اکایي ده او په هغې باندې میجرمنټ کیږي، لکه څنګه چې د رڼا اکایي نور دی او ته وایې پلانې شی د نور په شان ښایسته دی یا پړق کوي، دغه شانتې الله تعالی چې کله د جایداد تقسیم کوم نو لاولې د ښځه خبره کړې ده چې د ښځې پکې یوه حصه ده. د دې حصې په بنیاد به اوس موږ کیلکولیشن کوو نو د دې ډبل چې ده هغه د رور ده. للرجل مثل للذکر مثل حظ الانثیین. دو تنو جینکو حصه چې یو ځای شي نو د هلک حصه به ترې جوړه شي. نو گویا کې چې د جینۍ حصه چې ده دا خو یقیني ده، خو د هلک حصه چې ده دا د هغې ډبل ده. نو د جینۍ د حصې نه که ته انکار کوې نو د الله تعالی دې آیات له ته په پرځولو ورځې او د الله سره یې ته سر ته نشې رسولی. الله تعالی د صورت نساء په 9 نمبر آیات کې وویې للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. نارینهو له اوم حصه ده، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان، او د زنانهو له حصه ده. گویا کې چې څنګه د نارینهو حصه ده په جایداد کې داسې د زنانهو حصه ده په جایداد کې. وی جایداد چې کله ټرانسفر کیږي چې سړی مړ شو نو دا جایداد به اوس تقسیمیږي، دې ته ترکه وی او دا به خالص د خدای په قانون تقسیمیږي. د دې ړومبنۍ نقطه دا ده چې هم به پکې د سړو حصه وي هم به پکې د ښځو حصه وي. او جایداد کې حصه د هغې چا به وي چې هغه د سړي په نسب کې شریکي یا په نکاح کې. نکاح یو داسې ذریعه ده چې سړی په جایداد کې د شراکت حقدار ګرځي، او دغه نسب یو داسې دغه رشته ده چې پای کې سړی په دغه کې په جایداد کې حصه دار کیږي. پردی سړی ته نشي رادن نه کولی. دا ستا د وس خبره نه ده، دا الله دا تقسیم کړی دی. او الله وایي مما قل منه او کثر. که ستا دا پیسې دا جایداد چې کوم ترکه پاتې شوې ده دا که لږی نو هم به تقسیمیږي او که ډیری نو هم به تقسیمیږي. دې وجې نه مفسرین وایي چې کو یوه ګز کپړه وه او 10 وارثانو
نو دا به لس حصې کېږي او یو ټوکړی به وله ورکې، الا یې چې وارثان په دې متفق شي چې دا موږ نه ټوکړې کوو، دا یوه د موږ د یو ورور یا د یوې خور شوه، موږ له یې تقسیموه. مما قل منه او کسر. او بیا ورپسې الله وی نصیبا مفروضا، دا به اټومیټک ټرانسفر کیږي. نصیبا مفروضا دې ته وی چې په دې کې ایجاب او قبول، لکه ته یو شی د چا نه اخلې، اب الوستا کیږي چې ته ما واغستو، هغوی مار باندې خرڅ کو. یو زنانه او د نارینه په منځ کې چې نکاح کیږي، اب الو کمپلیټ کیږي چې یو وی چې ما قبوله کړې ده، بل وی چې ما ور کړې ده. خو دا میراث ته مسله په دې کې قبلول نشته چې سړی مړ شو ترکه اټومیټیکلی د الله د قانون مطابق تقسیم شوه. اوس په دې کې انټرفیرنس کول، په دې کې مداخلت کول پر دې حق وخل دي. د دې وجې نه هغه خلق چې هغې حجونه هم ډېر کوي، هغه خلق چې نفلي روژې هم ډېرې نیسي، هغه خلق چې هغه بظاهر د سنت طریقې مطابق زندگی هم تیروي، خو هغه خور لور له برخه نه ورکوي، نه هغه د غټ جرم ارتکاب کوي. او دا دم دومره غټ جرم دی چې الله تعالی دې لپاره چې کومه سزا مقرر کړې ده هغه په آیات نمبر 14 کې ده، کا دې واورېد نه حیران بشي. خو الله تعالی په دنیا کې دا خلق چې دی هغې ته د خیر خاوندان کوي نه. پلار ولګېدو نو خپل جایداد د پیدایش د مرګ نه مخکې په خپلو زامنو پسې ولیکو، نو هلک ته چې کله جایداد میلاو شو نو ورته د خپلې خور حصه میلاو شوه، ورته د مور حصه میلاو شوه، او ورته خپل حصه میلاو شوه. نو چې کله سړي سره جایداد ډېر شي نامست شي، نو چې مست شي نو بیا یا ډزې کوي یا ډمې ګډوي یا نشې کوي یا تماشې کوي. چې کله دا سړی نشهیي شي نو دی بیا جنګونه شروع کړي، او کله کله خپل پلار په ټوپک وولي، او کله خپل رور وولي، او کله خپل د تره زوی وولي. چې کله دا وولي نو ګورمنټ راشي نو پولیس هغه جیل ته بوځي، چې جیل ته لاړ شي نو باباجي چې دا د په زوی پسې جایداد لیکلی و دی یوازې پاتې شي. نو کومه لور چې محرومه کړې وه په بل کلي کې واده یي، نو هغه ورته وایي چې زه دې محرومه کړم خو راځه زما کره به یې، او بیا رده سا د هغو کره وخیږي. او ټول خلق وایي چې دا هغه سړی دی چې د خپل جایداد په خپل زوی پسې په ژوندون لیکلی و. نو کم خلق چې د دې خلاف کم کارونه کوي، خصوصا په پاکستانی معاشرے کې هغه هوښیارو خلقو شمارلی دي. نمبر 1، لڑکوں کو حصہ دلوایا جاتا ہے. الکانو لا عیسیٰ ورکوي خو زنانو له عیسیٰ نه ورکوي. نمبر 1. دویم دا جاگیردار خاندان شادیاں چچازاد یا تایازادوں سے کی جاتی ہے. او کله چې کوم خلقو مالداري ناغه خپل جنۍ په پردي کور کې په پردي نسب کې نه ورکوي، په خپل نسب کې ورکوي. خو هغه کوفی که نه د پاره د دې خبرې چې دا جایداد از د دې ځای نه بار ته ونوځي. اگر چې هغه ماشوم په هغې باندې وړوکی، خو د هغه سره یې نکاح ځکه کوي چې زموږ دا جایداد بار ته لاړ نشي. دا د الله تعالی د دې حکم د خلاف ورزۍ دپاره معاشره دا قسم له طریقې کوي. पंजाब और सिंध में शादी के मौका पर बेटी को जहेज़ के नाम पर तरक से महरूम किया जाता है. او په سینا په پنجاب کې ویدارو رجحان شروع دی چې خلق خپل لور د جایداد نه د محرومه کولو دپاره چې کله د هغې واده وي نو په جهیز کې ولا بظاهر ډېر شی سامان وکړي، وایي بچی دقه دې پوره دی، او په جایداد کې د عیسی نشته، گویا کې دیم الله له په پرځولو ورځي. او بل ځای وایي اگر سسرال کی طرف سے کوئی خطرہ ہو، دباؤ کا خطرہ ہو، تو شادی سے پہلے اسے انگوٹھا لگوایا جاتا ہے. نو کو فرض کدا یې رہی چرس خرګنۍ ډوره زوروره ده او وکیلان ورسره دي، بیا به را باندې راپورټ وکړي نو ډولۍ ته د خطو نه مخکې د هغې جینۍ نه ګوته ولګوي او وایي چېره جایداد دی پرونو پسې وبخه. او بلوچستان کې هزاره جات میں وایي په بلوچستان کې په هغې علاقو کې چې هزارې ورته وایي هلته جینکو له حصه ورکوي خو قبضه نه ورکوي. دا یو بل چل هغوی زده کړی دی. او چې کله یوه ښځه کونډه شي نو هغې ته د جایداد د تلو د وجې نه دا اجازت نه وي چې هغه د خاندان نه بار د چا سره واده وکړي. که هغه واده کول غواړي نو دی نه پرېږدي، ځکه چې هسې نه چې جایداد بیا هغې طرف ته لاړ شي. او یو بله خبره ده
कि तकसीम मीरास को छोड़कर मुश्तरका ख़ानदानी जायदाद को रिवाज दिया जाता है। दाम यो तरीक़ा दा चेहरा ये ब तकसीमो यू ना और जो शरीक शे दे प्रोत पई अच्छा शरीक शे नु जमाओ पके लगई स्ताओ पके डेरई अजब पके डेरो उखरम अतो पके लगो उखरे नु दा बद हराम और इर्तिकाब उशी नु खलक पर टोल पर दे निज़ाम बांधे लिग्या दे और यो बला तरीक़ा पके दादा जो हुकूमत कीगी चे डेथ टैक्स वाला गई न चे कले सड़े मर्शी नो په دغه کې به حکومت ته څه ټیکس ته دغه میراث نه ځي او دا بالکل حرام دی گویا کې نعوذ بالله د الله نه هیر شو او حکومت ورته ور یادوي چې ترکه په کومه طریقه تقسیمیږي نو خدای پاکه ستانه پکې دا هیر شو چې ته دغه له حکومت له پکې ټیکس ورکې نو مونږ پکې ټیکس ناپیس کو ایا دا چې د مغرب دا سوچ دی چې جینۍ او هلک له به یو شان ورکو ولې جینۍ د هلک نه په څه کمه ده وی چې جینۍ د هلک نه په څه کمه نه ده خو جینۍ له کومه برخه چې ورکیږي دا ټوله د هغې ده او هلک له چې کومه برخه ورکیږي په دې کې هغه به ښځه کوي نو د هغې مهر به م ورکوي جبکې په جینۍ مهر نشته جینۍ به د خاوند نه مهر علي هلک چې واده کوي نو د هغې ولیمه به م دی ورکوي هلک باندې د کور د بجلی بیل به م پاغی د دکاندار بیل به م پاغی د وړو فیس به م پاغی د کور ټول اخراجات به م پاغی نو چې کله پلار وفات شو درې کناله ځمکه پاتې شوه نو یو کنال د خور شوه او 2 کناله د رور شوه نو دا رور چې دی په ده په ذمه ډېر خرچې دي جبکې د خور په ذمه باندې هېڅ خرچه نشته خور د کور خرچه د دې په ذمه نشته دا چې واده کیږي مهر د دې ټول دی دې لکه چا تحفې تحایف ورکړل دا ټول د دې دي نو گویا کې د دې پیسې بچ دي او د هغه ایکسپوز دي نو دا د انصاف تقاضا وه چې جایداد تقسیم داسې وشي چې جینۍ له یوه حصه ورکړی شي او هلک له 2 حصې ورکړی شي دیو جنه سید قطب شهید دا لیکلی و چې اسلام مرد کا حصہ عورت سے دگنا رکھنا بالکل فطری اور منصفانہ تقسیم ہے دا بالکل د انصاف تقسیم دی ځکه چې الله په انصاف باندې ډېر زیات مین دی وی زنانه ولا الله تعالی په نارینهو باندې په مختلفو ځایونو کې ډېر فوقیت ورکړی خو زنانه ناپوه دي دې پې نه پوهیږي وی ګوره الله تعالی د رسول الله صلی الله ویلي چې د مور د خپو د لاندې جنت دی جبکې د پلار په باره کې دې ذکر نشته وی په دې کې خو تا وګټله وی الله تعالی رسول الله ویلي چې کوم سړي د خپلې لوڼو حفاظت وکړو تربیت وکړو هغه یې لوی کړې د قیامت په ورځ به دا لوڼه د دې پلار دپاره د جهنم نه د خلاصي سبب او جنت ته د تلو سبب وګرځي دا خبره د زامنو په باره کې نشته دلته بیا وګټله دا زنانه چې ده د خاندان معاشي ذمواري ټول په نارینه ده په زنانه نشته دلته بیا زنانه وګټله او قانوني طور باندې خاون نه دا د نان او د نفقې مطالبه کولی شي او خاون ارس چې کوي خو دې له به یې را پیدا کوي دا بیا دې وګټله دې زنانه ته چې کومه تحفه میلاو شوې ده دې ته چې کوم مهر میلاو شوی دی دې له چې کوم جهیز ورکړی دی دې له چې د پلار او درونو تر نه کوم جایداد میلاو شوی دی دا ټول د دې دی په دې کې د دې نه څوک نشي اخیستی نو په دې میدان کې دا زنانه د نارینهو نه ګټي په دې وجې نه دا اعتراض چېرې زنانه له ولې یوه حصه ده او نارینه له ولې 2 حصې دي دا اعتراض بې ځایه دی ځکه چې الله تعالی په انصاف مین دی او دا د انصاف تقاضا ده چې د زنانه د یوه حصې او د نارینه د 2 حصې دې وجې نه چې کوم خلق دې ته تیار نه دی او هغه د زنانو حصه زنانه له ورکول نه غواړي نو ته ویلی شي چې دې د الله حدود نه مني نو الله تعالی وایي تلک حدود الله دا د الله پولی دي نو د الله پولی ته ماته دا یو لکیر الله راښکلی دی یو طرف ته چې کوم خلق دا قانون مني یعنې د الله تعالی دا قانون دی چې ترکه پاتې شوه نو په برابر طریقې به تقسیمیږي د زنانه یوه حصه للرجل للذکر مثل حظ الانثیین او د زنانه 2 حصې د زنانه یوه حصه او د نارینه 2 حصې د 2 زنانو د حصې برابر د نارینه حصه ده په دې فارموله به تقسیم کې کو په دې فارموله تا تقسیم ونه کو نو ته یعص الله کې راځې اکه په دې فارموله تا تقسیم وکړو نو ته یطع الله کې راځې نو الله تعالی په 14 نمبر آیات کې ما تا ته ښیي تلک حدود الله دا د الله پولی دي
ومن یطع الله ورسوله څوک چې د الله او د رسول اطاعت وکي یعنی چې څوک دا پولې مني. کومو خلقو چې جایداد د الله د ښوولې شوي طریقې مطابق تقسیم کو دنیا یې وګټله او آخرت یې وګټو. وی په دنیا کې څه فایده ده؟ وی نمبر 1 کینه ختم شوه، نمبر 2 حسد ختم شو، نمبر 4 جګړې ختم شوې او په فیملی کې به میا پیار او محبت او د یو بل سره همدردی او شفقت پیدا شي. او د دې وجې نه یو خاندان په دنیا کې خراب شوی نه دی د دې وجې نه چې هغه خپلو لوڼو له عیسه ورکړې وه یا هغې ورور خویندو له عیسه ورکړې وه. کومو خلقو چې خپلو خویندو له عیسې ورکړي دي هغې نه جواري کوي، نه شراب کوي، نه ډمې ګډوي او نه کباب کوي او نه نشې کوي او نه تماشې کوي. ځکه دولت تقسیم مساوي شو. چې کله ته دولت تقسیم مساوي کې نو هر چاته ته عیسه رسي نو ټول په خپل خپل ځای خوشحالوي. او کم نارینه چې خپلو زنانو له برخه نه ورکوي نو هغه زنانه ورځ تر ورځه غریبانانې کیږي او دا نارینه چې مې خپل جایداد قبضه کو او مې د خور جایداد قبضه کو دی به اوس ته مستی نه چوي نو دی په شرابو په کبابو په نشو تماشو راولګي او هغه خور چې ده د هغې خپل کورنۍ نه پردي فقیري کوي. نو دې ته وایي چې په دغه کې په معاشره کې بیلنس رانغی. غریب چې دی انتهایی غریب شو، دا د دغې سړي لور وه، دا د دغې سړي زوی و. نو زوی مزې کوي ځکه چې هغه په ټول جایداد قبضه کړې ده او لور چې ده هغه په پردی کوټه کې ده، هغه غریبه د سترګو نه اوښې بهیږي چېرې کو دادا موږ له دا یو خس ځای راکړو موږ پکې ځان له کور جوړ کړو. نو دی وایي ته څه سړی خو نه ستا پکې عیسه نشته. نو هغه په غریبه کېږي د دې سره نفرت پیدا شي او د نفرت ماحول چې دی پای کې هیڅوک خوشحاله نه. خو که فرض کا دی هغې له ورکړي نو بیا به محبت پیدا شي. نو هغه به هم د خپل کور میرمنه شي، هغه به هم د خپلو بچو فیس ورکولی شي او د ده سره په کروړاو ویجو په لکاو به ورسره شي. نو دی به هم خدای پاک د مستی نه بچ کړي. نو دنیا هم ښه شوه. آخرت کې به له خدای څه ورکوي؟ یدخله جنات تجري من تحتها الانهار. الله به جنتونو ته داخل کی او هغې جنتونو کې به د لاندې ولې بهیږي خالدین فیها. دغه جنت نه بیا څوک رایستی نه شي، همیشه به هلته او سر به دې څه خوږوم. خو ذلک الفوز العظیم. دا لویه ګټه ده، لویه ګټه تا وکړه ځکه چې تا خپل جایداد په صحیح طریقه تقسیم کو. په دنیا کې دیم په فیملی کې پیار او محبت او کوآپریشن راغی او په آخرت کې د الله داسې جنت لیکلی دی چې ته تصور قدرت کولی شي. اصل به تا ته الو پته ولګي چې ته ورته په خپله لاړ شي او دا لویه ګټه ده. خو که ته دا داسې نه کې الله له په پرځولو ورځې جایداد کې دغه له خور لور له برخه نه ورکې بلکې دومره ورته ریلکټنټ چې که په جومات کې استاز په منبر باندې د میراث مسله بیانوي نو ته یې د امامتۍ نه وباسې. کو په تبلیغي اجتماع کې څوک د دې خبره کوي نو ته بیا په تبلیغ کې نوم نه لیکې او که څوک په سیاسي پارټۍ کې د میراث خبره کوي نو ته بیا هغو له ووټ نه ورکې. د دې وجې نه مولان عالمان هغه نه دا خبره په منبر کولی شي، نه مبلغ په تبلیغ کې کولی شي، نه سیاسي علما په سیاست کې کولی شي ځکه خلق ورته په چپه دی او بیا خلق د هغو ملګرتیا نه کوي. خو دا دومره غټ ګناه دی چې چا دا کار وکړو نو الله په صورت نساء په 14 نمبر آیات کې وایي غونې به د باندې زګ زګ شي. ومن یعص الله ورسوله څوک چې د الله او د رسول دا قانون نه مني. دا مخکې چې موږ په دې شپږ اتو آیاتونو کې ووې او په ډیټیل باندې بیان کړو په سوره نساء کې د 7 نمبر آیات نن شروع کړې وه د 14 پورې لګیو. نو په 14 کې تا ته ښیو چې که دا خبره ته نه منې او للذکر مثل حظ الانثیین نارینه له به د زنانه ډبل حصه ورکې. که دا ته نه ورکې نو دا ته څه چل کې ویتعد حدوده تا د خدای پولې ماتې کړې. چې کله ته د خدای پولې ماتې نو الله وایي زه به سره ګورم یدخله نارا الله به اور ته داخل کی. دا د الله الفاظ دي، اور ته به داخل کی. دیو جن باباجي ته چې چا نصیحت کاو چې دا لور دې محرومه کړې ده، د خور په جایداد دې قبضه کړې ده، لږې ورځې پس مرې مه کوه، خور له څه ورکه رضای کا. وی نه ورکوم، وی مرې وی مړ دې شم، لږ ساعت پس مړ شو. نو قرآن دروغ نه وایي یدخله نارا الله به دې اور ته داخل کی. زه مړ وی اور ته به لږې ورځې لاړ شي پاک پشي بیا به جنت ته راشي. وی خبر نه یم خو الله وایي خالدن فیها په دې اور کې به همیشه یي.
زه اوس د راوتو امید هم ختم شو. دا ولې تا جایداد په هغې زوی پسې لیکلی و چې هغه مرګ بیا کړی او ته یې د کوره ایستلی وې او هغې لور دې محرومه کړې وه کمې لور کره چې بیا ستا ساه وختو. هلته دې دا ناروا وکړه، هلته په دغې شرم وشرمېدې او اوس په آخرت کې څه چې دی وله عذاب مهین، د ده دپاره داسې عذاب دی چې دی پکې سپک شي. وی سپک به څنګه شي؟ وی دومره به هلته سپکي چې نور دوزخیان به په ده توقاڼې توکینو. د دې نه ډېره خطرناکه خبره بله نشته. دې وجه نه کم قانون چې الله دومره په تاکید سره ما تا ته بیان کړی او دومره په ډیټیل سره موږ خبر کړو، موږ د هغې باندې نه عمل کوو، نه د عمل کولو کوشش کوو، نه څوک دې ته پرېږدو چې موږ ته دا بیان وکړي. موږ ډېر شی عالمان د منبرونو نه راکوز کړي چې موږ ته د میراث مسلې مه کوه. موږ د ډېرو پاټو نه واپس شوي یو، که هغه موږ ته ووایي چې لور خور له به برخه ورکوي نه موږ وایي چې په دې کې دی نه یم. او موږ ډېر نیکۍ کارونه بظاهر کول، خو چې کله د جایداد تقسیم راغلی په هغې کې موږ د الله نه منو. دا د الله واحد حکم دی چې انسانیت د دې سره ډېر زیاتی کړی دی او الله دې زیاتی کوونکو والا له ډېره سخته سزا مقرر کړې ده چې هغه د یدخل ناره نمبر 1 اور ته به ځي، دویم خالدن فیها همیشه به په دې اور کې ډېر خطرناک، ولهم عذاب مهین او الله به هلته په شرمونو وشرموي، نور دوزخیان به پې توقاڼې توکي. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین.